بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا سونو پښتونخوا اف ام ریډیو نیټورک دی. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه یم فاطمه اعظم. اول نظر په سر خبرونو. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې تیرا کې رامخته شوې د ډزو د پیښې پلټنې روانې دي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته پکار دي چې د نورو ځایونو شهیدانو لپاره هم د مالی امداد اعلان وکړي. پیښور بورډ د 9 او 10 جماعت د نتیجو اعلان کړی چې تر مخه میټریک ساينس کې د پېښور ماډل سکول ګرلز برانچ 2 فاطمه جوګنو یو زر 80 نمبر اخیستو سره لومبۍ پوزیشن ترلاسه کړی. د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو پیښور کې سوري پل سره نږدې احتجاج کړی چې لوجې ولس ته په تګ راتګ کې مسلې رامخته شوي. د ملکنډ درګاه تحصیل کې د ډزو پیښه رامخته شوې چې پکې 3 تنان په حق رسیدلي او 4 جوبل شوي. خیبر پښتونخوا حکومت د ډیجیټل گورننس سیستم آغاز کړي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په باضابطه توګه په لومبۍ ای سمري لاسلیک کړي. د خیبر پښتونخوا مشهور د سیلګرۍ ځایونو ته د داخلې نه وړاندې انټري فیس لازمي ګرځولې شوې. غزا کې د خوراک نشوالي له وجې نور 14 فلسطینیان په حق رسیدلي دي. نه علاوه اسرائیلي فوجي حملو کې نور 41 فلسطینیان شهیدان شوي. او د ویسټ انډیز خلاف د T20 میچونو سیریز لپاره قامي ټیم امریکې ته رسیدلی چېرته چې د هغې درون هرکلی شوی. د اوسر خبرونه اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل د بولیټن آغاز کې خبر شاملو. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې تیرا کې رامخته شوې د ډزو د پیښې پلټنې روانې دي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته پکار دي چې د نورو ځایونو شهیدانو لپاره هم د مالی امداد اعلان وکړي. گورنر هاوس پیښور کې میډیا سره خبرو په وخت د گورنر وینا وه چې د تحریک انصاف د اول خپلمنځي اختلافات ختم کړي نو بیا د احتجاج کوي چې د صوبې وزیر اعلی په خپله بته ورکوي نو د نورو خلکو د الله مل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي دا هم ویلي چې د عدم اعتماد د دې جمهوریت حق دی او دوی به د عدم اعتماد تحریک ضرور راوړي. پیښور بورډ د 9 او 10 جماعت د نتیجو اعلان کړی چې تر مخه میټریک ساينس کې د پېښور ماډل سکول ګرلز برانچ 2 فاطمه جوګنو 1180 نمبر اخیستو سره لومبۍ پوزیشن ترلاسه کړی. د 10 جماعت امتحان کې په مجموعي توګه 19,500 یو کم 90 طالب علمانو برخه اخیستې چې پکې 14,440 طالب علمان کامیاب شوي او 14,510 طالب علمان ناکامۍ سره مخ شوي. دغه رنګ د 9 جماعت امتحان کې په مجموعي توګه 1,01,888 طالب علمانو برخه اخیستې چې پکې 18,953 طالب علمان پاس شوي دي. د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو پیښور کې سوري پل سره نږدې احتجاج کړی چې لوجې ولس ته په تګ راتګ کې مسلې رامخته شوي. میډیا ریپورټونو تر مخه د صوبایي حکومت او سرکاري ملازمینو ترمنځ په 10% ډسپریټي الاونس خبرې اترې ناکامۍ سره مخ شوي. ملازمین وایي چې د دې احتجاج به هغه وخت پورې جاري وي تر کومې چې د دې مطالبات نه وي منل شوي. د ملازمینو تنظیم صوبایي چیرمن وزیرزاده ویلي چې خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق په طرز 10% DRA ورکولو څخه انکار کړي. دی وایي چې صوبایي حکومت 1500 سرکاري سکولونه او 50 هسپتالونه پرایویټ کولو او 22,000 کلاسور ملازمینو اسامۍ ختمولو فیصله کړي کومه چې دی ته په هیڅ صورت کې قبوله نه ده. خیبر پښتونخوا حکومت د ډیجیټل گورننس سیستم آغاز کړي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په باضابطه توګه په لومبۍ ای سمري لاسلیک کړي. لومبۍ ای سمري 13 ورځ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور ته آنلاین سیستم په ذریعه موصول شوی و چې پرې هغه ډیجیټل لاسلیک کړي. وزیر اعلی ویلي چې راتلونکي مرحله کې به د ډیجیټل نوٹ پاډ اجرا هم کولی شي. د نه علاوه سرکاري مراسلې اعلامیه او حکمنامې به هم ډیجیټلایز کولی شي.
د خیبر پښتونخوا تاریخي جامعات د سخت مالی بحران ښکار دي. ملازمین د تنخواګانو څخه محرومه دي چې له وجې هغوی یو شمېر مسلو سره مخ دي. میډیا ریپورټونو تر مخه د ګومل یونیورسټۍ ملازمین هم د تنخواګانو څخه محرومه دي. د نه علاوه د پېښور یونیورسټۍ، زرعي یونیورسټۍ او د اسلامیه کالج د جون د میاشت نیمه تنخوا جاري کړې شوې. پیوټا د لړ کې صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی او د خزانې مشیر ته خطونه هم استولي چې پکې د 10 اربه روپو د ګرانټ غوښتنه شوې ده. د اهدافو تکمیل لپاره د خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو کې 600 جعلي د ټي بي کیسونو د اندراج انکشاف شوی. د ټي بي منفي مریضان مثبت ښودلو سره ان ټي ټي بي دوايانې ورکولو متعلق تشویشناک صورتحال په ګوته کړی شوی. میډیا ریپورټونو تر مخه دغه جعلسازي د اپریل، مئی او جون میاشتو دوران شوی او قریبا 600 منفي کیسونه قصدن مثبت ګرځولي شوي. دغه عمل 400 او مردان په شمول نورو ضلعو کې لیدل شوی. د ټي بي پروګرام پروجیکټ ډایرکټر او د صحت محکمې په متعلقه اهلکارو الزامات دي چې هغوی جعلي کیسونه درج کولو سره فنډینګ ترلاسه کړی دی. د ملکنډ درګۍ تحصیل کې د ډزو پیښه رامخته شوې چې پکې 3 تنان په حق رسیدلي او 4 جوبل شوي چې پکې یوه زنانه هم شامله ده. د ډزو دغه پیښه د ملکنډ درګۍ تحصیل په خرکی خوړ علاقه کې رامخته شوې. د پیښې وروسته جوبل تنان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړی شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان شکی بازار سره نږدې ډزې شوي چې پکې یو تن وژل شوی. پولیسو تر مخه د ډزو پیښه د ذاتي دښمنۍ له وجې رامخته شوې ده. د خیبر پښتونخوا مشهور د سیلګرۍ ځایونو ته د داخلې نه وړاندې انټري فیس لازمي ګرځولی شوی. صوبایي حکومت ناران، کاغان او جیل سیف الملوک په شمول نورو ځایونو لپاره انټري فیس لازمي ګرځولی. اوس به سیلګرو ته دغه ځایونو ته بغیر د فیسه د داخلي اجازه نه وي. د دستاویزاتو تر مخه کاغان ویلي کې په باقاعده توګه انټري فیس د مقرر کولو فیصله شوې ده. نړیوال خبر شاملو غزا کې د خوراک نشوالي له وجې نور 14 فلسطینیان په حق رسیدلي دي. نه علاوه اسرائیلي فوجي حملو کې نور 41 فلسطینیان شهیدان شوي. غزا کې د اسرائیلي زور ظلم سلسله جاری د 24 غنټو دوران اسرائیلي ځمکنۍ او فضایي حملو په نتیجه کې د امداد تلاش کوونکو 8 کسانو په شمول نور 41 فلسطینیان شهیدان کړي شوي. بلخوا غزا کې د خوراک نشوالي له وجې نور 14 کسان شهیدان شوي چې ورسره خوراک نشوالي له وجې د شهید شوو فلسطینیانو شمیره 140 ته رسیدلې چې پکې 88 ماشومان هم شامل دي. لوبو میدان نه خبر شاملو د ویسټ انډیز خلاف د T20 میچونو سیریز لپاره قامی ټیم امریکې ته رسیدلې چرته چې د هغوی درون هرکلی شوی. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ټیمونو ترمنځ د 3 T20 میچونو سیریز به د 2 اګست نه شروع کیږي. د سیریز دویم T20 میچ په 3 او اخیری میچ په 4 اګست د امریکای فلوریډا ښار کې کیږي. د وروسته د دواړو ټیمونو ترمنځ د 3 ورځني میچونو سیریز په 8 اګست نه شروع کیږي. بولټن اخیره کې موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې د نن څخه د پشکال د نورو بارانونو شروع کېدو امکان څرګند کړی. موسمیاتو محکمې تر مخه د نن څخه زیارت ورځې پورې خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، پنجاب، ګلګت بلتستان او کشمیر بعضې برخو کې د سختو بارانونو امکان دی. د دوران نالو او خوړونو کې سیلاب او غرایزو سیمو کې د لینډ سلایډینګ اندېښنه ده. پېښور او خواوشا سیمو کې به نور نن ماښام 13 منټه د پاسه 7 بجې ډوبېږي او سبا سهار 10 منټه د پاسه 15 بجې به څیره وهي. همدې سره خبرونه پای ته رسي. اجازت غواړو. د الله په امان.